حیات آباد کې نن بیا یو ځل نو سربازانو یو کس چې کوم دی د 50,000 افغانو او د 1,00,000 پاکستانو نه محروم کړی دی. د دې نو سربازانو یو 2 ورځې پهله ما تاسو سره یو رپورټ شیر کړی چې دا اوس کوم رپورټ درج شوی دا غازي مرجان نومې کس دی. دا بیسیکلی د افغانستان دی. د رپورټ درج کړی دی چې ضرور بیمار و نو د راوستي حیات آباد میډیکل کمپلیکس د شپې دی وایي سهار زه راووتم نو مطلب وایي دلته پېښور کې ډېر بلد نه یم. وایي دغه مین ګیټ ته چې راورسېدم 2 کسان راغلل راته ویې چې یاره موږ هسپتال والا یو او ته غلط طرف ته روان یې. وایي زه بل طرف ته روان کم. وایي ما ته خو د لارو پته ونه. وایي په لاره کې دې کسانو یو ځمکې نه یو رومال راوچت کو. وایي دې دوران کې 2 کسان راغلل چې یاره موږ نه پیسې ورکې شوي دي تاسو اوچتې کړي. وایي زموږ تلاشي واخیستې. دی وایي ما سره خپل رومال کې ما پیسې ته وکړې وې هغه 50,000 افغانۍ وې او 1,00,000 روپۍ پاکستانۍ وې چې د رور د علاج دپاره مې راوړې وې. وایي دغه کسانو زما نه واغېستې چیکې کړي او واپس یې رومال بند کو مال یې راکړو. راته ویې شاته ونه ګورې. دی وایي ما هغه رومال جیب کې واچو. هسې مې زړه کې شک شو چې یاره دا څنګه دا دې کې پیسې شته که نه. وایي چې ومې کتل د پیسو په ځای کې هغې کې د اخبارونو ټوکړې جمع شوې وې او دغه کسان تښتېدلي وو. نو دې کسانو که تاسو یاد 2-3 ورځې پهله د یو کینسر مریض نه هم لکونو روپۍ دغه طریقې سره والې وې. په حیات آباد کې دا نو سربازان چې کوم دي دا ډېر زیات سرګرم دي. پولیس له پکار ده چې د دې خلاف سخت کاروایي وکړي او دې را پیدا کړي.